مونږ خلک څه کوو، الله بچې پاسه پېچمنې نه پاسم، زه یو ګوټو به راکړم، په ځان به څادر راکاږي، سهار مونځ به هم پاتې شي. د خدای بنده د روژې ثواب دې دومره ونه ګټه لکه سهار د مونځ د پرېښودو چې څومره ګناه دې وګټله. پېشمنې وکړه. نبی علیہ السلام فرمای پېشمنې وکړه، په دې کې برکت دی، الله دې مغفرت کوي او فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي د هغه چا لپاره چې څوک پېشمنې کوي. او دا پېشمنې د نورو امتونو زمونږ په منځ کې یو بنیادي فرق دی. نو ګورئ د هغې به پېشمنې پکې نه و، زمونږ پکې پېشمنې شته. نو پېشمنې او روژه ماتې او روژه ماتې هم چې کوئ نو په اندازه کوئ. دومره روژه ماتې زمونږ دا خلک وکړي چې بیا مانځل هم د ماسخوتن نه شي، تراوت هم نه شي، خېټه مې پړسېدلې ده. نو په چا خو په زور در کې ډوډۍ نه در منډلې چې خېټه پړسېدلې، ګزاره به دې کړې وکړه. ختم له نه ځي یاره جي نو نه شو کولی که نه، خوب راځي، خېټې هم پړسېدلې دي. نو خېټه خو هسې نه پړسېږي، خېټه کې خو څه بلا چې ور واچوې په خپل اختیار او خوښه نه پړسېږي، هسې پړسېږي خېټه. نو لږ خوراک وکړه معمولي غوندې سنتو مطابق. د دې روژې ډېرې فلسفې وي. یو فلسفه یې داره چې ستا صحت به پې ټیک شي، لږ خوراک به وخورې. 11 میاشتې دی په ځان په خوراکونو لوبې نخرې کړي دي، دا یو میاشت خوراک کم کا، صحت پرې برابر شي. دا صحت د وجود دپاره یو بهتره فایده. بله غټه فایده یې سره تخلقوا باخلاق الله، ځان کې د الله خوی او صفت پیدا کول دي. د الله دا خوی دی چې الله نه خوراک کوي، ډوډۍ نه خوري، حاجت یې ورته نشته. نو بس کی شربت حاجت یې ورته نشته، او نه د خواهشاتو استعمال کې هغې ته د رب العالمین ضرورت نشته. نو تا د خپل وس مناسب د الله هغه صفت مونږ ځان کې نشو پیدا کولی، د خپل وس مطابق د پېشمنې تر ماښام ورپورې په ځان کې دا 3 صفتونه پیدا کړه. د خوراک نه دې پرهېز وکړه، د اوبو نه دې پرهېز وکړه، او د خواهشاتو نه دې پرهېز وکړه. دا د الله صفت ځان کې پیدا کوي. نو رونو د روژې ډېر لوی برکات دي. تلاوت د قرآن شریف پکې ډېر زیات کوئ. حضور پاک مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې جبریل علیہ السلام به په رمضان کې راته هر شپه نبی علیہ السلام ته، نو پیغمبر علیہ السلام سره به دور کو. نو یو ځل به جبریل علیہ السلام د قرآن شریف تلاوت کو، پیغمبر علیہ السلام مبارک به ورته غوږې ښوده، او بیا به نبی علیہ السلام د تلاوت کو، جبریل علیہ السلام ورته غوږې ښوده. نو چې کم حافظان او قاریان دي هغې هم تلاوت پکې زیات کوي. هغوی خو یې کوي ځکه د شپې په تراوو کې اورئ، د ورځې یو ځل دور کوي. او چې کم عام مسلمانان رونه دي نو هغې تلاوت کوي. سهار چې مونځ کوئ خوب مه کوئ، هغې پسې د قرآن شریف تلاوت کوئ. دارنګې مازدیګر څه کوئ په غیبتونو، جومات کې کښېنئ چې مونځو کې تر ماښام پورې تلاوت وکړئ پکې، یا ماسپښین ختمونه پکې ډېر وکړئ. یو ختم چې تا په رمضان کې وکړه نو پروردګار به دومره اجر درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې د 80 ختمونه کړي دي. تراوو کې ختم کوئ. پخوا خو زمونږ په کلي کې یو حافظ و، د بار نه به خلکو حافظ راغوښتل، دلته به کم و. اوس خو د رب العالمین فضل او کرم دی، په هر کلي کې دومره حافظان دي چې زه خو یې نشم شمېرلی. دا د خدای فضل او د خدای کرم دی. نو دې ته مه ګوره دا خو زما د کلي حافظ دی، ښه ده که نه. بعضې خلک یې د محلې د پسې مونځ نه کوو، د بار پسې به کوو. د بار هغه انسان دی او د انسان نه دی څه. دا شکر وباسه چې په محله کې پروردګار ستا حافظ پیدا کړی دی، نو ختم پکې وکړې. خو ګورې بعضې خلک یو غلطي کوي، په شپږو شپو کې ختم وکړي، بیا وروستو تراویح نه کوي، ما و ختم کړی دی. نه، د ختم خپل ثواب او اجر دی، او د تراویح خپل ثواب او اجر دی. ختم ځان له سنت دی او تراویح ځان له سنت دی. ښه خو دا ده چې سړی یوه سپاره حافظ په شپې وي په تراویح کې، او په دا یو کم 13 شپو کې ختم وکړي. خو هغه لږه ګرانه اسانه ده، ګرانه نه ده. بعضې خلک هسې دغه کېږي تی. نو خیر دی که په شپږو شپو کې ختم کې، که په 10 شپو کې ختم کې، که په 15 کې کې، او ختم دی وکړه، نو د هغې دا مطلب نه شي چې تراویح نه پې خلاص شوې. نه، د ختم خپل ثواب شو، او د تراویح د خپل ثواب د تراویح بیا کوي. ښه نو بلې یو خبره درته وکړم، تراویح لږ په قلار کوئ، خدای ته وګورئ. اوهو وی پلانکي ملا پسې تراویح کوم، وی هغه زر کوي. هلکه ته خدای خوشحاله او که ته ځان خلاصې. هغه جومات ته ملا پسې خلک منډې وایي چې تراویح زر کوي. اوس په دې لږ مونږ سوچ کوو، تاسو ته مې هم لږ سوچ پې وکړئ. تا چې د خپل محلې جومات امام پرېښوده او د بل لرې محلې جومات ته لاړې، هلته دې تراویح وکړې، هغه به څو نظر کوي د ستا د دې ملا نه؟ 15 منټه فرق به زیات بني. چې ښه ښکلې مزېدارې او په دې لنډو صورتونو تراویح کوي نو 45 منټه یا 50 منټه پې لګي، دغه پې لګي، زیات پې د دې نه لګي. نو چې ته بل ملا له دې نو د نیمې ګنټې نه مخکې خو یې څه ووایم نو یقین مې نه دی که دا تراویح د کلاشنکوف په دا ګولو کې په خوله کې ورکړې نو مې زردله نه شي کولی. دا نیمه ګنټې نه زیات زر خو نه کېږي، دې نه هم زر کوي، دغه مونځ نه دی بیا.
چې د نیمې ګنټې نه هم درکړي دا مونځ نه دی. پخوا زمونږ په جومات کې زمونږ باباجي سره یو دغه دی یو سوات استاد خدای دې وبخښي اوس مړ دی پخوا یو نو مشران قصې کوي مونږ واړو یاد هم نه دی وی هغه جمع نو چې تراویح به کوی نو خلکو ته به چې دروازې بندې کې تیزګام بالوزي دا تر مې دا خو مونږ نه دا خو خدای پورې ټوکې دی مونږ خو ګوره الله ته عبادت دی دا الله راضي کولی نو په داسې طریقو کې چې ته په الله راضي کې داسې نه چې بس په یو منډه غرض غروز ته جوړ کړي نه په قرات څوک پیږي نه په رکوع څوک پیږي نه په قومو په جلسه څوک پیږي دا قومه ګوري د رکوع نه پس ودرېدل او ردو سجدو په منځ کې دا ناستا دا ضروری ده ګوري که دا دې اونکړه دا قومه نو زمونږ د اکثرو امامانو په دې مونږ بالکل نه شو ګنې نقصانی خو دې دی نو لا سمع الله لمن حمده چې وې نو لږ صبر وکړه چې مقتدي ربنا لك الحمد خو در پسې وایي که نه نو ربنا لك الحمد ته مقتدي نه جوړوي چې هغه ری باندې خو تلفظ لري دی بیا سجدې له رسېدلي پهلوان ملا دې ته وایي په یو درس کې لګیا دی دا ګناه ده ملام ځان غرق او قوم هم غرق کړ 100 منټه فرق به د تیزو تراوو 15 منټه یا 60 منټه فرق بمني خشل منټه شو نو چې د بل جمعه ته دین 10 منټه خو یو طرف نه لګول لس تر بل طرف نه لګول نو پیدا رسو فاضله کړ کور ته خو مخکې لاله خوب خو دې مخکې ونه کړل ته بل جمعه ته دین 10 منټه خو دې پلاره لګي او چې واپس راځي لس بیا پلاره لګي نو خدای له نور کې پلاره تلو باندې وخت لګي خدای له ټیم ورکا کنه نو تراوی لګي مهرباني وکي په قلار کوي او چې کوم مولا پز منډه کوي وته وای استاد جی موږ د خدای منس کو ځان نه خلاصو بیګار نه لري او سواره چې څوک زر زر منځو کی او دا ځان په پینه کی دته د مانځ غل وای حدیث کې نبی علیہ السلام دته د مانځ غل ویل دی دا مانځ غل دی او د مانځ د غل ګناه صدا چې دا تراوی وشي کنه یا دا منځ زر زر شوی دی دا فرشتي الله توړي له یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دا بر الله الذي نو چې الله تعالی شنو پروردگار فرشتو ته وای په دې مخه ولا ورغور دا ما داړو منظور نه وي خواري دې موکړه پتیاره کې جمعات تم لاړې وخت دې ضایع ک او مخ دې پر روخانه نه ک مخ دې په تور ک او الله تعالی ځان لعنتی ک دا خدای غضب کې ځان داخل ک نو پداسي منص لس منټه زیات ټیم نه پیولګي کنه نو مهرباني وکړه دا علما مولیان صاحبانو تم دا درخواست دی او تاسو تم دا درخواست دی چې مولیان پوي کوي نه استاد مونږ خو بیګار نه دی خدای سره لوبې ټوکې خو نه کوو خپ قلار قومه کوه جلسه کوه په اطمینان سره زمونږ د خلکو رو جماعت لګي او پټې ځان پوي کوي مونږ لږه غلطي کوو یو سړی عذري پکور کې رو جماعت کې ټیک دی یو سړی دی هغه په اجره کې څه عذر دی باران دی دشمنی دی یاره د ماته کې نو خیر خو چې چاته عذر ني نه هغه په جماعت کې رو جماعت دی اوس خو هغه روجي نه دي کنه جمعات کې سړي یو کجورو خوري او ګټو بوس کې او بیا مونږ کې زیر مانځ نه پس بیا پورا ډوډۍ موډۍ خوري دا سم کوي چې سړی پورا ډوډۍ خوري او بیا راځي رچانه یو رکعت دي چانه دوه رکعت دي ګوره د روجي بیا هغه ثواب دې کم شو د تکبیر تحریمه خو ډېر لوی د لاندې کول ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی یو ثواب دی او ګټو دا بل غټ ثواب نه ځان محرومه کو خلیو نکړل پکار دا چې مسلمانان په جمع څوک 15 روپے څوک 10 روپے څوک 60 روپے چرچا وسره سی هغه کجوري وروړي او په رمضان کې خمدار درستخان په جمعات کې خورشي په هغه باندې کجوري ونولي او ګلاسونه جک کې وبکې دي شربت هم پکې ضرورت نشته یو دانه کجوره او ګلاس وبوس کې بیا خپل منځ شهر سړی خپل کور ته لوړې دي خوري په وخت زما خدا شي نه دی دا مې نه دی په مکه مکرمه او مدینه منوره کې الله دې موږ تاسو بوزي په خدای یقین کوو درو جماعت ال ترې خوندي خصوصا په مدینه منوره کې د مازیګر نه پس درستخانونه ولګي مازیګر مون هغې په لومبي مثل نه پس کوي لکه اوس په 4 بجې ټیم دی کې 15 منټه او 10 منټه د پاسه په 4 بجې هغې د مازیګر مونځ کوي دا 2 غنټې ټیم یې د ماښامه پورې چې مونځ وشو خلک ځان له ځای نه نیسي جومات خو عظیم الشان جومات دی هغه دومره جومات دی د مدینې منورې جومات لکه د تورنګزو د کلي عمره چې ټول دا باندې او د پیرانو د کندي او د هغه سر او بل سر یو ځای کې دومره عظیم لوی جومات دی نو صاحبه چې څنګه دغه وشي د مونځ د مازدیګر وشي نو پلاستیک والا دسترخوانونه وي هغه ګول بس هغه به فورا ځان له عربو خپل نوکران ساتلي وي له مستقل تنخواه ورکوي او بچی زامن هم راشي دسترخوان به خور شي د 2 صفو په میانځ کې به دلته خور شي هلته به خور شي هلته به خور شي ټول حرام د دسترخوانونو نه ډک شي پلاستیک والا ځای ځان له خلک ونیسي نو چې څنګه ځای ونیسي نو دا ماشومان دا پوټي پوټي نه دا بچي
زمونږ دا بچي څومره روانکاري جاړي درته هلته دا ټرین کړي بلد کړي دا ماشومان په دې جومات په دې لارو کې خواره شي نو چې ته چا اودس دې مات کړي او راځې یا جومات ته څوک راځي د مټه به دې نیسي او پتا به بوځي بابا راځه ما سره روژه ماته بل به رانیسي ګوره په حدیث عمل د دغې خلکو دی بل به رانیسي ما سره روژه ماته که بل به رانیسي ما سره روژه ماته که پرېږدي دې چېرته د دې مټه دې کلک ونیسي لستوڼې به یې نیولې او مینت به درته کوي په هغه خوږه خشته عربۍ کې په هغه ماشومه جمع اله ما سره روژه ماته که اله ما سره روژه ماته که اله ما سره روژه ماته که نو دا جومات ټول د دې روژهدارو ډکي څوک یو ځای ناستي او څوک بل ځای ناستي څوک یو ځای ناستي څوک بل ځای ناستي مونږ به یو ځای کې یو سړي و هغه سره ورم روژه ماتوله نو بس هغه مونږ ته بیا ډېر کلک شوې چې تاسو به دا مهرباني زه درخواست درته کومه چې تاسو به دلته ما سره په دسترخوان روژه ماتوئ مونږ ډېره ښه چې څه عذر نه در سره بیا ماتو نو مونږ به همیشه هغه له ځان نه رسو په دې لارو به خلکو رانیو خو مونږ به هغه له ځان رسو یو ځل هم د مازدیګر د مانځه نه پس د نبي علیه السلام مبارک سلام داسې ټیم کې لاړو چې وخت باندې لږ ناوخته شو د سلام مبارک نه فارغ شو راتلو یو ماشوم بچی غالبا د یاد نهو لسو یا یولسو کالو اندازتن رکوټې بچی مونږ سره که جیب کې کجوري په څلور پنځه هغه څښا کجوري چې څښا تریو بینتې دي هغه راسره او بل ملګری جیب کې غلې غوندې ومنډو چې دا څښا کجور رانه څوک وانخلي خدایه مسلمانه یو دې بل له ورکړو د هغه د روژې ثواب دې وګټه او هغه ماشوم ما ته قسم واچو الله باندې باور وکړه نو داسې د پنجرې مبارکې د زوړ جمعه او نږدې خشته دی کې درستخان لګولو بالکل د زوړ جومات په داخله کې مزیدار دی کې درستخان لګولو نو یو بوډا بابا ځوان پلار یو یا به پلار یا به ترو غالبا پلار به نو هغه پلار ته بوتلو نو دې مونږ یې ورته حواله کړو نو هغه یې دلته کېنه ماشوم په منډه بل بیا لاړو ماشوم به ته او یو کس به یې د مټه نیولو او دا د لاس کې به یې لاس داسې منډلو چې رانه لاس خلاص نه کړي ټوټې نه ماشوم او را به پلار ته به حواله کړه درستخانونه درې څلورې مکمل ډک کړل ډک یې کړل بیا په درستخان څه پراتې په جومات کې دننه کجورې په مزیدارې پرتې وي عرب دي قسم قسم کجورې اعلی چا باندې کنځلې پورې کړي په چا کې دننه بادام منډلي ورسره داسې یو رکوټې غوندې پیالې د ماسته ورسره او ډبل ډوډۍ ورسره دا درې سیزونه په مدینې منورې په جومات کې ډبل ډوډۍ زیاتې سیز دننه پرېږدي نه سعودي حکومت والا ګنې هغوی دومره لوی خیرات کوي چې د جومات نه کم بار خلک دی د دروازو نه بار نو هغې باندې چې هغې کې صاحبه دومره خوراکونه پراتي چې روجې دیګونه خلکو راوړي په یې درستخانونو باندې لګولي او دا چرګان پکې روغ چرګ پکې پروت میوې د دنیا چې خلکو ما بالته خلکو ته وایي زموږ وطن کې خلک وایي چې عرب خیرات نه مني عرب چې خیرات مې خدای دې بېغ زموږ د تختې د هغه الوا بېغو بازي مونږ چې مړه وي چې تختې الوا پخوي ماشومان بشیر هم نه خوري ماشومان هم نه خوري ماشوم ته چې هغه تختې الوا کېږي لته وله ورکړي هغه غورځوي زموږ دا خیرات دی یا شب جمعه ده او پنجشنبه شپه ده او چهارشنبه شپه ده دا څلوېښتي راواسې هغه د نمود دپاره خپل دا قصې پسې عرب خیرات عرب کوي په خدای یقین کوه چې حیران به شې که د جومات نه بار د دنیا دا تور نه دا نایجیریا او سودان والا هغه نیکبختیان ورته کار ویلي په یو درستخان کښېني د هغې نه هغه میوې راغونډې کړي نو بل له لاړ شي نو چې په بل کښېني هغې ورته چغې وي چې حرام 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 دا مه کوئ نو بل درستخان له وشي د هغې نه هغه میوې راغونډې دي بعضې خلک پکې داسې قصو والا لیکن اکثر خلک په درستخان به کښېني تا ته پکې هر قسمه خوراک او هر قسمه میوه خو په جومات کې دننه مونږ چې د بار روژه نه ماته کړې جومات کې دننه ماتوله نو هغې کې تا ته ماسته او کجور نه خبره مې دې پور کړه ماشوم چې کېنولو نو هغې کې د عجوه کجورې کېښود عجوه کجورې چې نن سبا ورشه په 55 او په 60 او په 80 ریال باندې یو کیلو میلاویږي دې ته ما وایي ګوره د الله د خدای خوشحالول دې ته وایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې ځان له کوم شیخ وخت یو بل لی ورکړي د دې نه غټه نیکي بله نشته دی نو خدارنګې د مکې مکرمې ښه زمزم اوبه راته پرتې دي یو کس که 5 ګیلاس څکي او که 4 ګیلاس څکي او که 10 ګیلاس څکي هغه ته به هغه ګیلاسونه ډکوي مخې ته ورته ږدي او بیا رحم پکې عجیبه دی که نه چې خلک دا زمونږ خلک دا پس خورده چې د بل نه پاتې چې د دې نه کرکه کوي هغه د عربو شیخان چې هغه کروړپتیان او اربپتیان دي هغه د روژه ماتې دا نه و چې دا د خو زیړی دی وایي دا خو د کینسر بیماري ده وایي دا خو د دمي بیماري ده پېشمنې بیا دقه چلي نو د مارونو په سنتو عمل کوئ ښه په سنتو عمل داسې وکړئ چې بانګ نه مخکې جومات کې ځان ته کجورې یو کس راوړي 2 کسان راوړي او چې سنګ بانګ ووایي یو کجوره وخوره یو ګیلاس اوبه ورسره وڅښئ نو چې 10 غنټې 12 غنټې روژه دې ونیوله په هغې مړ نه شوې نو په دا 10 منټه مونځ هم نه مرې
او به دې مسکل او کجوره دې مخوړه نو په اول وخت کې د خپل ماښام خپل منځ وکړه ښه مزېدار او مانځه نه پس کور ته ځه بیا که پکوړې خورې او که سموسې خورې او کارڅه خورې بیا خپل کار کوه خرونو بله خبره څه ده پېشمنۍ به کې پېشمني ته حضور پاک مبارک د برکت غذا ویلې ده صحابو ته وی هلمو الی الغذاء المبارک اواز به وکړه برکتي خوراک له راشه او نبی علیہ السلام مبارک فرمائی ان اللہ و ملائکته یستغفرون ان اللہ و ملائکته یستغفرون علی المتسحرین چې کم خلق پیشمنی کوي الله او د الله فرشتي اغیله د بخنه الله په مغفرت نازلی او فرشتي ول د بخنه دعاګانې کوي